الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی او خیار بندہ دنیا کے هغه دی چې خپل ځان دیندار کی او عمل وکي د هغه څه دپاره چې هغه د مرګ نه پس پکاري او کمکل او بیوقوف انسان هغه دی چې دنیا کې هر قسم ګناهونه کوي او په الله باندې امید کوي چې خدای به مې بخي، نو دا کمکل او بیوقوف انسان دی. دا حدیث چاته یاد دی که نه؟ دا غټ غټ ټول مخې ته کینې دلته الله هم خوشحاله که تاسو ته ما مخکې م ویلي، بیا خلک ویره استاد یې غوسه کېږي، نو بیا د غوسه کېږم جي که نه. ننني حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د محبت تذکره کوي چې مؤمن به محبت والا بندی او کم انسان چې محبت کوونکی دا بہترین انسان دی. نبی علیہ السلام فرمائی او کم سړی چې بد تندی والی تندی چونی کړي نو نبی علیہ السلام فرمائی په دې انسان کې خیر نشته. چې یو انسان کې محبت والا ماده نشته گویا په داسې مسلمان او انسان کې خیر هم نشته. اب تا ته څه خیر ورسي چې یو سړی تا سره مینه نشي کولی خیر به څه ورسي یو. او بل نبی علیہ السلام فرمائی چې الغناء ينبت النفاق، گانے بجانے اوریدل دا پزړه کې منافقت زرغونی. نبی علیہ السلام فرمائی لکه څرنګه چې اوبه پټي کې فصل زرغونی دغه رنګې گانے بجانے اوریدل پزړه کې منافقت او دروغ زرغونی. دما محترم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چا تپوس کو وی چې د زنا ابتدائی پوڼه څه ده؟ سړی چې په زنا ورمنډه کوي نو څه سبب یې ګرځي؟ هغه ورته وی د زنا ابتدایي پوڼه چې کوم ده هغه ګانې بجانې اورېدل دي. ستا په زړه کې غلط شهوات پیدا کېږي بیا به زناګانو پسې ګرځي. نو گویا د زنا پوڼې ګانې بجانې اورېدل دي. او مړ زه یو خبره کوم هغه هم څه غوږونه یي چې سړی پې ګانې اوري، هسه غوږونه قسم دې زه یم. او هغه هم څه ژبه یي چې سړی پې ګانې بجانې وایي. هلکه درکړې ژبه درکړې چا ده او ته پې صفتونه د لیلا کې مړه او ژبه درکړې رب ده او صفتونه پې د چا کې د خدای په قهر اورېدلې، بس د خدای عذاب درته توجه کړې ده. لیلا بره شو لیلا ښکته شو نو څه فایده یې وکړه مړه؟ تا ته پکې څه حاصل شو؟ البته په زړه کې د منافقت پیدا شو، په زړه کې د الله د ګناه تور ټاکې ولګو، زړه دې د نیکۍ نه بدیږي. زما محترمو رزق در باندې تنګیږي، ډېر نقصانات راځي ګانو بجانو اورېدل سره. په زړه کې به صرف او صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک محبت ساتي. نن د یو ماشوم تذکره کوم. زمونږ ماشومان دي چې مینې صرف د موبایل سره ده، د ګاډي سره ده. پاپا مال موبایل والا، مال چکر راکا، مال ممونه والا. اوس د ماشوم تذکره کوم د 5-6 کالو چې ممونه والا ماشوم دی او محبت یې په زړه کې څومره دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک. تاسو ته به دې کې د خپل ایمان پتم ولګي چې آیا زه د دغه ماشوم نه خو ګیا ګزرانیم که نه؟ هلکه یو په ظاهر باندې دا ویلي چې الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین. یو په ظاهر دا خبرې دي موږ تبلیغیان حضراتو نه ډېر اورو. یو په زړه کې محبت پکار دی، په زړه کې عشق پکار دی. موږ له عاشقان پکار دی چې د نبی علیہ السلام مبارک عاشقانی. په ظاهر کلمې مال نه دي پکار، زما په زړه کې محبت پکار دی. د ماشوم تذکره مې کوله. جلاس بن سوید یو منافقو یو ماشوم خپل وراره به د نبی علیہ السلام مبارک دربار ته بوته. لکه څنګه چې تاسو کې الله والا خلک یو دا ماشومان هم درس لروستي دي. دا تاسو ګوره ډېر بزرګان یې قسم دی الله در باندې ډېر رحم کړی دی. زه وایم په کم مجلس کې چې تاسو دلته ناستې الله په تاسو دومره انعام کړی دی قسم دی ټوله شپه ستاسو د دې درس د وجې نه په تاسو باندې انوارات او رحمتونه راورېږي. قسم دی ګورې ټول سبحان الله. او د دې په وجه زه یم که په دا کلي باندې عذاب نه راځي نو د دې درس په برکت باندې او ستاسو د ناستو په برکت باندې قسم دی. او په کوم درس کې چې احادیث ویل کېږي په هغه درس کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي فرښتې پکې ډېرې ناستي. وایي نبی علیہ السلام مبارک صحابو تذکره کوله د قرآن او د حدیث
دې کې نبی علیہ السلام مبارک تشریف فرما شو. چې نبی علیہ السلام تشریف فرما شو هغه صحابي غلی شو، تلاوت یا د حدیث و ذکر درس یې بند کړ. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل صحابي درس ته ولې بند کو؟ هغه وایي د الله رسول تاسو تشریف فرما شوی ما له حیا راتله، وایي زه هسې نیم راغلی، ما ته رب امر وکړو چې محمد ورشه ستا د کلام او زما د کلام تذکره کینې کېنه پکې، وایي زه د خدای په امر باندې راغلی یم زما محترم. نو چې آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ته د یو ځای د مجلس امر کېږي چې محمد لړ شه وکېنه، نو زه یم هغه درس ته به پرښتې نه راځي. نو جلاس بن سوید بخپل وراره ځان سره د نبی علیہ السلام دربار ته بوته داسې. نو یو پیره دا جلاس بن سوید نو د دې ماشوم زړه کې تمنا وه چې څنګه به د ماشوم دی، خو ځان یې ورسو بس یریدمه چې د نبی علیہ السلام مبارک دربار ته ورسېده او نبی علیہ السلام مبارک د قیامت باره کې ذکر کو. گویا د نبی علیہ السلام مبارک چهره مبارکه دومره سره شوه گویا چې نبی علیہ السلام سم جوشیږي. د نبی علیہ السلام انداز هم درته ویم، نبی علیہ السلام چې به کله جذباتو کې راغی جذباتي انداز به داسې و گویا چهره مبارکه به د غصې نه سره شوه او صحابه به داسې ګمسم ناست و چې د سرونو د پاسه به مارغان ناست و، پته به ورته نه لګېده. بعد خلک وایي یاره مولوي صاحب ډېر جذباتي لګیایي، زه یم راشه زما د پیغمبر جذبات وګوره. ته خو په مولوي صاحب باندې دغه اوچتې تا ته پته شته چې زما د پیغمبر څنګه انداز و د خطابت. د تبلیغیان حضرات اکثر خفه کېږي ما بعضې یادومه هغې رد کوي په داسې علماو باندې. یاره جي داسې په مزه پکار دی، اصلاح پکار ده، نو ولې موږ د کفر دپاره لګیو؟ خلک کفر ته رابلو. وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د قیامت تذکره وکړه. جلاس بن سوید ماشوم دی، تذکره واورېده، واپس چې راغې تره ته وایي تره وایي قسم دی ما خو داسې خبرې واورېدې. نبی علیہ السلام مبارک د قیامت تذکره کوله، ما وی ته نه، ما وی چې راشه د نبی علیہ السلام د قیامت هغه خبرې درته وکم. نو تاسو هم چې درس کې کومې خبرې واورئ کور کې کوئ، بار کوئ، مجلسونو کې کوئ. هغه ماشوم مجلس کې خپل تره ته لګیا دی، وایي تره داسې خبرې کولې، ما وی قسم دی گویا قیامت په موږ باندې جاری دی. دا ماشوم لګیا دی خپل تره ته. نو دا تره ورته جواب کې وایي زما دې په خپل بوتانو باندې قسم چې دا محمد دروغجن دی، نعوذ بالله من ذلک. دا ماشوم حیران دی ډېر، د خپل تره ته وکتل، یا د تره داسې لاس نیولی دی، خپل تره باندې لاس اچولی دی او یا لاسونه ښکته کړه. وایي تره قسم دی ماته که په مخ ته ځمکه باندې محبوب ترین انسان و هغه ماته ته وې د هغې وجه ته وه چې تا به زه در محمد ته بوتلم، نن که په مخ ته ځمکه بدترین انسان ماته ښکاره کېږي نو تره هغه ته یې ماته نه د ماته د خپل پیغمبر په باره کې لګې. د ماشوم زړه کې عشق وجي که نه، نن خو ته سبحان الله هم نه وې خوله دې ماتېږي قسم دی، په جهر باندې سبحان الله هم نشي ویلی، ټول سبحان الله ووایه. داسې سبحان الله پکار دی ګویم چې د اواز بره اسمانونو ته وخیږي قسم دی. وایي تره ته وایي زما ستا کټه شوه، اوس دوه خبرې دي، یا خو زه نبی علیہ السلام مبارک دپاره غدار ګرځم چې ستا خبره ورته ونه کم، او یا زه د نبی علیہ السلام مبارک محسن یم، نبی علیہ السلام مبارک ته به دا خبره رسوم چې د الله رسوله زما تره چې دی ما چې به د چا ګوته نیوله او ستا دربار ته به راتلم هغه منافق دی، تا سره غدار دی د الله رسوله. دا خبره نبی علیہ السلام ته کوم. هغه ورته وایي زه زمړه ته ماشوم یې ستا په خوله باندې څوک اعتماد کوي؟ دا ماشوم ته وایي جلاس بن سوید ماشوم ته وایي ستا په خوله څوک اعتماد کوي؟ ته خو ماشوم یې. خو زه وایم دام داسې ماشوم دی قسم دی، اوس به تاسو ته راشي الله یې بره نه ګوایي کوي، په قرآن کې د هغې آیاتونه نازل دي، بیا تاسو ته وایم. ماشوم راغې ډېر په غوسه کې دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته کېناسته، په ادب کې کېناسته، هغې کې ادب و، هغې کې احترام و، هغې کې عشق و، هغې کې مینه و زما محترمو. تا کې عشق او مینه پیدا شوه، تا کې به بیا د مولوي صاحب ادب هم پیدا کېږي. تا کې مینه نه وه ته به بې ادبه ټول عمر ګرځې، بې ادب بې نصیب به ګرځې، هېڅ به نه میلاویږي. هغې کې ادب او احترام و کېناسته. د الله رسوله ته خو خبر نه ما چې د چا ګوته نیوله جلاس بن سوید زما تره د الله رسوله ما هغه نه د براعت اعلان کړی دی، د الله رسوله تا سره غداری کړی د منافق دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته داسې وکتل، صحابو ته وکتل، صحابو دا ماشوم څه وایي؟ هغې ورته وی د الله رسوله دا خو ماشوم دی، دی په څه پوهېږي. او جلاس بن سوید خو د ډېرې زمانې نه ستا دربار ته راځي، یا خو مشر دی،
دا خو ماشوم دی ته د ده په خوله باندې اعتماد کې. اوس د ماشوم انداز ګوره د ما محترم چې د ماشوم انداز څنګه دی، خدای ته فریاد څنګه کوي. وایي کېناسته او جولۍ وړه غوندې د شپږو کالو د ماشوم به څه جولۍ خدای ته داسې کړه، اواز یې وکړه یا ربا ان كنت صادقا فصدقني، خدایه که زه رښتون یم، الله د اسمانونو نه زما د رښتیاوالي جبریل علیه السلام په ذریعه باندې تصدیق وکړه، وان كنت کاذبا فکذبني، د الله رسوله که زه دروغجن یم دې خلکو ته مې وشرموه. دغه ماشوم دی و یا دا الفاظ وتل برنه جبریل علیه السلام مبارک په جذباتو کې راغی او د الله رسول ته وی د قرآن دا آیات د سوره توبه نازل شو، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا وکفروا بعد اسلامهم. د الله رسول دا ماشوم چې سوی دا حق او سچ وی، کم چې دغه جلاس بن سوید دی دا کافر دی منافق دی د الله رسوله. الله یې بره نه دغه وکړه، نبی علیه السلام مبارک ماشوم ونیو په غېږ کې کېنو او نیولی ورته وایي ستا دومره عشق قسم دی. ماشوم ته نبی علیه السلام جمله وفرمایله دا عشق به تا ما سره په جنت کې یو ځای کې ټول سبحان الله ووایي. الله دې مونږ کې دغه ماشوم والا محبت او جذبه پیدا کړي. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، خیر نشته په هغه چا کې چې محبت نشته. کم زړه چې د محبت د نبی علیه السلام مبارک نه خالی، دا زړه مړه ډیران دی قسم دی زه وایم دې کې به صرف د منافقانو محبت او د دنیا محبت ځایږي. الله دې مونږ کې د نبی علیه السلام مبارک عشق او محبت واچي. حدیث ته غوږ کېږدئ. المؤمن مؤمن چې دی مألف زید محبت دی، ولا خیر او خیر نشتا فی من په هغه چا کې لا یألفو چې نه چا سره محبت کوي، ولا یؤلفو او نه د سره څوک محبت کوي. الغناء موسیقي چې دا ینبت النفاق زرغنی منافقت لرا فی القلب پزړه کې کمال کسرنګ ینبت الماء چې زرغنی اوبه الزرع فصل لرا. بیا ورته وکړئ خو الفاظ وایه دا بابرکت الفاظ دي، الفاظ تیز وایه. المؤمن مؤمن چې دی مألف زید محبت دی، ولا خیرا او خیر نشتا فی من په هغه چا کې لا یألفو چې دې محبت نه کوي، ولا یؤلفو او نه د سره څوک محبت کوي. الغناء گانے بجانے چې دی ینبت النفاق زرغنی منافقت لرا فی القلب پزړه کې کمال کسرنګ ینبت الماء چې زرغنی اوبه الزرع فصل لرا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولوستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې. د دې درس په برکت باندې خدای د حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې او په نظر د شفقت باندې خدای وګوره. الله دا کتاب د حاضر مجمع د پاره د جنت د دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځوه. د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع زړه کې څه قسم مشکلات دي، څه قسم مصیبتونه دردونه دي، خدای په خپل دست قدرت خدای ختم کا. د چا زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه ولا پوره کا. د کې خدای کاروباریان ناسي، خدای کاروبارونو کې برکت واچوه. د چا کاروبارونه نشته خدای خپل کاروبارونه ورته ورکا. د چا رزق کمزور دی خدای د رزق باران په وکا. الله د چا خپل کورونه نشته خدای خپل کورونه ورته ورکا. الله دا درس زما خويند مېندې اوري خدای د عزت او د پټوي خدای محافظ شه. الله دا درس چې څوک په شوق محبت الفت باندې اوري خدای دا درس هغه د پر د شفاعت سبب وګرځوا. الله څوک بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره او ته خدای نصیب کې. څوک قرضداري دي خدای د قرضونو نه اخلاص کې. خدای دې کلی ته په نظر د رحمت باندې وګوره. په چا په زړونو کې څه قسم نفرتونه دي خدای نفرتونه په الفت او محبت باندې بدل کا. خدای دا کلی تا قیامت د صفا پورې په اتفاق او اتحاد باندې خدای اوساته. دا کلی د هر قسم آفات او
عملیاتو اتفاقی حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساته او په وخت ځن کدنم دا کني او په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.